بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو سر په سلسله کې دا زمونږه 33 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د یعیدو، تعیدو، اعیدو، نعیدو والا قانون دا بیانو. د دې قانون حاصل دا دی چې هر هغه وو چې هغه د علامت مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې واقع شي نو د دې وو حذف کول دا واجب او ضروری دی. مثلا یعیدو دا مونږ سره په اصل کې دی یوعیدو، نو دلته وو واقع شوی دی د علامت مضارع یا مفتوحی او د کسرې په منځ کې، لہذا تدې وو حذف کول دا واجب او ضروری دی. نو د یوعیدو نه به مونږ سره جوړ شي یعیدو. دویم مثال مونږ سره دی تعیدو، دا په اصل کې دی توعیدو، وو واقع شوی دی د علامت مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې، لہذا تدې وو حذف کول دا ضروری دی. نو مونږ سره به د توعیدو نه جوړ شي تعیدو. بل مثال مونږ سره دی اعیدو، دا په اصل کې دی اوعیدو، وو واقع شوی دی علامت مضارع مفتوح یعنی د حمزه او د کسرې په منځ کې، نو دغه وو مونږ حذف کو، نو مونږ سره د اوعیدو نه جوړ شو اعیدو. بل مثال مونږ سره دی نعیدو، دا په اصل کې دی نوعیدو، وو واقع شوی دی علامت مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې، نو دغه وو مونږ حذف کو، نو مونږ سره د نوعیدو نه جوړ شو نعیدو. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې هر هغه وو چې هغه د علامت مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې واقع شي نو تدغه وو حذف کول دا واجب او ضروری دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.